چې حضرت عائشه رضی الله عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زړه محبت د عائشه بیبي سره ډیر زیات، د عائشه بیبي سره د زړه محبت ډیر زیات. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم بکلا د حسن معاشرت په بنیاد باندې حضرت عائشه بیبي سره بستر کې پروت، جبرئیل علیه السلام برالو وحی بیراړ، جبرئیل علیه السلام برالو وحی بیراړ. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله عنها ته فرمایل چې دا جبرئیل راغلی دی او پتا باندې سلام وای. حضرت جبرئیل علیه السلام سید الملائکه، فرښتو سردار فرښت، او دومره مقدس او پاکیزه چې د هر قسم آلایشونه او د هر قسم نفسیات او خواهشاتونه، خوراک سکاک نه، جنسی خواهشاتونه پاکی، دا ټولو سردار فرښته او هغه په چا باندې سلام وای. دا څومره لوی سعادت. نو ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله عنها سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم قلبی محبت او میلان دا ډیر زیات. په یو موقع پیغمبر علیه السلام فرمایي د خپل بیبي سره محبت کول او مینه کول دا د پیغمبر علیه السلام سنت دی. کوم سړی چې د خپل بیبي سره محبت نه کوي، محبت جدا شی دی. محبت کله کله په بوډاوالي کې ډیر زیات شي. محبت یې ته وایي چې د هغې په اذیت او تکلیف باندې خفه کېږي او د هغې په راحت او خوشحالۍ باندې خوشحالېږي. دی دا غواړي چې دې ته راحت ورسي، هغه دا غواړي چې ده ته راحت ورسي، دواړه بوډاګان. نو محبت د ښځې او د خاوند په وس کې چې څومره عمر تېرېږي دومره زیاتېږي چې کله د دی وخت ښي او دی پیژني چې د الله حقوق د دې ښځې په باره کې په ما باندې څه دي، او دا ښځې هم د خپل خاوند د حقوقو خیال ساتي. او چې کله د ښځې خاوند په منځ کې خپله کې محبت نو دا د ډېرو فحشاو، د ډېرو غلطو خیالاتو، تصوراتو، حرکاتو، اعمالو، افعالو دپاره بندیز دی، بند دی. نه به غلط ځای سترګې استعمالوي، نه به غلط ځای غوږونه استعمالوي، نه به بل یو، او هیڅ چا طرف ته به پام نی، ځکه چې خپله کور کې خپلې بیبي سره محبت شته. رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبیانو سره محبت، او بیا ډیر په ډیره د ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله عنها سره. او دا به فرمایل په دعا کې چې یا الله یا الله، زه چې کوم زما په ملکیت کې او په اختیار کې څیزونه دي لکه د ښځو په منځ کې عدل قایمول، هغه خو زه کوم، او چې کوم څیز زما په اختیار کې نه دی قلبي میلان، هغه زه نه کوم، په دې باندې ما منیسه. د زړه میلان او رغبت ام المؤمنین طرف. نو دا وجوهاتو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم غوښتل چې زما وروستۍ ورځې شپې دلته تېرې شي.